څلورم پنځه نصیحتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اوس ورونو حضور پاک علیہ السلام چې دا پنځه نصیحتونه کړي دي نو اهم به یې کولی، لہذا دا یو انتهایی اهم پیغام دی په دې حدیث کې. د هر مسلمان خپل ضرورت دی او بیا بل مسلمان ته د هغې رسول پکار دی، د هغې شیر کول پکار دی. ځکه حضور پاک علیہ السلام په خپله فرمایي فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن، چې خپله پې هم زده کړي او عمل پې وکړي او بیا یې بل ته ورسوي چې هغه پې هم هغه ته پې هم الله د عمل توفیق ورکړي. نو پنځه انتهایی اهم نصیحتونه حضور پاک علیہ السلام فرمایلی دي. دا مختصر ستاسو په خدمت کې بیانو. الله رب العالمین دې په ما او تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي فعد خمسا، نبی علیہ السلام پنځه نصیحتونه وشمارل. فقال وی فرمایل اتق المحارم تكن اعبد الناس. اے ابو هريره د نارواو کارونو نه ځان ساته، نو ته به د الله په نسبت باندې ډېر غټ عبادت ګزار شماري. ګورئ وروڼو، زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې زیات عبادت گزار سړی څوک دی چې ډېر مونځونه کوي او ډېر نوافل کوي، ډېر تسبیحات وایي، ډېر تلاوت کوي او هر وخت د هغه په لاس کې تسبیح الله الله الله. نو موږ او تاسو او دا سړی ډېر عبادت گزار، خو یو د عبادت گزار نقشه او تصور د الله په نسبت دی. نو په حقیقت کې به عبادت گزار څوک چې ما او تا یې ورته وایو او که نه چې الله یې ورته وایي، چې الله یې ورته وایي چې د الله په نسبت باندې ته عبادت گزار یې، خو یې خو که د الله په نسبت باندې ته عبادت گزار نه یې او دا دنیا تا ته هر څومره عبادت گزار وایي، نو دا صرف او صرف ځان له یو دوکه ورکول دي او ځان له زړه خوشحالول دي، باقي نور څه شی نشته. نو حضور پاک علیہ السلام فرمایلی ابو هريره که ته د الله په نسبت باندې زیات عبادت گزار جوړېدل غواړي، نو د هغې دپاره د ټولو نه اول خبره دا ده چې ته به د نارواو کارونو نه ځان ساتې. که تا نه عبادت ډېر نه کېږي نو بس د فرض مونځ اهتمام کوه، د ضروري او د فرض خبرو اهتمام کوه، نفلونه خیر د کم کوه، لیکن د دې نه مخکې د ګناهونو نه ځان ساتل دا ډېر زیات لازمي او ضروري. وروڼو چې یو سړی عبادت کوي او د ګناهونو پروا نه کوي، نو د دې داسې مثال دی لکه ته چې په ګنده لوښي کې پی واچوې. نو چې لوښي ګنده او په ګنده لوښي کې د پی واچول، نو دا ګند به ورسره صفا کېږي که دا پی به ورسره خرابېږي؟ پی به خرابېږي. هر څومره زیات پی یې خو که ګند یې پکې معمولي غوندې یو قطره پیشاب دې ورته واچول، نو هغه قطره پیشاب د هغې یو ګیلاس پیو سره نه پاکېږي، بلکې دا یو ګیلاس پی د هغې یوې معمولي غوندې قطرې د وجې نه ګندې شي. چې د یو سړي اندرون د ګناهونو نه آلوده دی، د یو سړي د لاسونو نه ګناهونه کېږي، د هغه د غوږونو نه ګناهونه کېږي، د هغه د سترګو نه ګناهونه کېږي، د هغه ژبه د الله په نافرمانۍ کې استعمالېږي، د هغه ټول وجود د الله په نافرمانۍ کې استعمالېږي. نو که هغه پنځه واړه وخته جومات ته مونځ له راځي، عبادتونه هم کوي، ذکر و اذکار هم کوي، نو د الله په نسبت باندې د دې سړي نه زیات غوره او افضل هغه سړی دی چې هغه صرف د فرضو اهتمام کوي، لیکن ورسره د ګناهونو نه ځان ساتي. او په دې زمانه کې وروڼو په دې نصیحت باندې عمل انتهایی ضروري هم دی او